یوم عرفه را روان د خالی ورځ 9 جولای 2022 په دې به زموږ تکبیرونه شروع کیږي کله نو د سار مونږ نه پس او د اختر په څلورمه ورځ مازیګر مونځ پورې ووایه نو ټول چې وشمېرې دیرش مونځونو پسې دی دا تکبیرونه ووي دا په هر چا واجبي صاحب نصاب دی که نه دی غریب دی که مالدار دی او نر دی که ښځه ده مقیم دی که مسافر ټول به دا تکبیرونه وي دا واجب وي تکبیرونه کم دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه دي که یو ځل سره تاسو ووایئ نو ثواب به مو شي ما سره ووایئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق دی سبا د خالی ورځ د سحر مانځه نه پس شروع بشي دا به واجب وي مالدار غریب پکې نشته نر او ښځه پکې نشته هر څوک به دا وایي قرباني کوي او نه کوي دا خبره نشته هر څوک به تکبیرونه وایي څو ځله به وایي 3 ځله به نه وایي 3 ځله پکې ویل نشته صرف یو ځل ویل واجب دی او د یو ځل نه زیات ویل دا مکروه دی ته به وایې چې دا خو تکبیرات دي او د الله بړایي بیانېږي نو په دې کې د کراهت څه خبره راله ماښام څو رکاته فرضي 3 رکاته ته وایې چې زه سره یو رکات بلم زیات کم ثواب به مې شو واقعي چې عقل مني چې دا خو مونځ دی چې 3 رکاته کې نیمګړی ښکاري نو سره یو څلورم هم یو ځای که نو خوند به وکړي ثواب به هم زیات شي خو دغه ځای وی نه دا د دین خلاف بې ځایه مې وکړو نو داسې دا تکبیر هم د هر مانځه نه پس ویل یو ځل واجب دی زیاتی دیړه غواړي چې د مونځ نه پس فارغ شي روان شي تسبیح راواله نو 100 ځله نه 1000 ځله او 1000 ځله نه لاک ځله وایه بیا ثواب دی خو د مانځه نه پس به یو ځل کورونو تم دا خبر ورسوي نارینه به د هر مانځه نه پس یو ځل خو په تیز آواز وي دا اوس چې څنګه وي او زنانه به په دومره غلې آواز وي چې صرف خپل آواز په خپل ووري مزید इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।